د ویل سټیشن کلی ممبر او د قومي وطن پارټۍ رهنما ارشد خان او د هغوی د ملګري د رشید خان په کوششونو سره د آی او ایم له طرف نه پری میډیکل کیمپ په شړو میا صاحب سرو کورنو کې لګېدلی وو. په دغه موقع باندې د آی او ایم له طرف نه په لکونو روپۍ میډیسن ورکړی شو او په سوونو مریضان چیک کړي شو. په دغه موقع باندې غټ غټ ډاکټران، لیډي ډاکټرانې او ورسره سایکالوجیست نفسیاتي مریضانو لپاره غټ غټ ډاکټران هم راغلي وو. په دغه موقع باندې د علاقې خلکو د ویل سټیشن کلی ممبر او قومي وطن پارټۍ رهنما د ارشد خان او د رشید خان شکریا ادا کړه. د علاقې خلکو وویل چې په علاقې ته د ارشد خان شانته د ممبر ضرورت دی. په نن وخت کې ارشد خان د علاقې بې لالچه خدمت کوي. ارشد خان په خپلو خبرو کې اترو کې ویل چې زموږ میشن د علاقې خدمت دی او د علاقې د عوامو دپاره به هر قسمه ګامونه پورته کوو. راځئ چې د ارشد خان او د رشید خان دا خصوصي خبرې اترې تاسو هم وورئ، موږ هم وورو. یاد دې وي چې آی او ایم د ارشد خان او د رشید خان په کوششونو دا غټ کیمپ لګولی وو. ارشد خان نن ستاسو په ویل سټیشن کې ستاسو په علاقه کې د آی او ایم له طرف نه یو پری میډیکل کیمپ لګېدلی و چې دلته په سوونو زنانه ماشومانو ته علاج شروع دی، میډیسن ورکړی شو. څه پیغام ورکول غواړئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. احیا جان وروره لومبي ستاسو شکریا ادا کوو چې کله هم داسې موږ د خیر ښېګړې یو کار کوو تاسو موږ له ځان نه رسوئ. موږ لومبي شکریا د آی او ایم د طرف نه موږ ته یو کیمپ لګېدلی وه، ډاکټرانو او هغه راغلي وه، نو دلته په سوونو مریضانو ته علاج وکړو. ډېر ښه ډاکټران وو، خو چونکې موږ دننه ویډیو په دې ونه کړه چې دننه ټولې زنانه وي، زموږ د کلي زموږ خویندې میندې وي، نو چونکې موږ هغې کې ویډیو ونه کړه، موږ دې خبر دا ویډیو شروع کړه. نو ډېر ښه ډاکټران راغلي او ډېر په سوونو زنانې وکتې، ډېر ښه علاج هغوی ته وشو. موږ وایو چې بیا دا ډاکټران دغسې راشي. زموږ د علاقې د دې کلي د یوې چې ډېر غریب خلک دي او بې وسه خلک دي، نو موږ بیا دپاره همدا دغه کوو چې دوی راشي او دغسې زموږ د کلي د غریبو خلکو دا علاج. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو یحیی جان بھائی ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې راغلی او آی او ایم والا ډاکټران چې کوم رارسېدل نو الله دې دوی سره هم ښه وکړي. زموږ دا کلي ډېر پاسمانده کلي دی او کم از کم دوه نیمو سوو کسانو نه بره کسانو ته علاج وشو. کوم چې دا وخت رارسېدل هغوی ته انشاءالله چې دوايان هم میلو شوې، بوتل هم میلو شوې. بل مونږ نه ډاکټرانو دا مطالبه مو کړل چې تاسو سره کوم غټ مریضان دي مونږ له هغه هم راکوئ، بیا به هم راله وخت راکوئ، بیا به هم دله راځو، ځکه چې تاسو ډي جي یا خدمت کوئ. بل ارشد ډي جي خدمت کوي، مونږ ورسره ډي جي وو، زمونږ ورور دی او لکه بس د خدمت خبره ده، بس خدمت کوو، په هر ټوله باندې شي خدمت کوو او الحمدلله چې زمونږ خوشحالي خو لا په خپل ځای باندې ځان له یو خبره ده. والحمدلله چې دلته کې په دې کلي کې څومره خلک دي، اوس زنانۍ د هغوی نه ویډیو اخیستل پکار نه دي. ګین تا ته به د زنانو ویډیو د ماشومانو به راته ویډیو وو چې الحمدلله لکه ارشد یو ماشوم هلک دی، لکه غریب هلک دی، خپل کار روزګار هر څه پرېښي دي. ګینې په دې علاقه کې غټ ناظمان هم شته دي، الحمدلله ام پي اګان هم شته دي، اماګان هم شته دي. زه وایم چې دغه خلک راشي او دغه خلک مونږ سره تعاون وکړي او د دې پاسمانده کلي لپاره څه خدمت پکار دی، داسې د علاج معایضه پکار دی، داسې د ترقیاتي چې هر کار وي هغې لپاره الحمدلله چې ما ورشد داسې نور مونږ سره نور ملګري دي، هلکان دي، ینګ هلکان دي، الحمدلله مونږ به را خدمت کوو، مونږ به خپل میشن جاري ساتو چې پاره توله باندې. والسلام.